د ضلع ملاکنڈ تاڼې علاقې اوسیدونکي مریض بختي روان 13 ورځ کرونا وایرس له وجې په حق رسېدلی دی. د مریض لواحقین وایي چې بټخیل هسپتال کې د هغوی مریض په ډېر تکلیف کې و. ټوله شپه ورلا ډاکټر خواله نه دی ورغلی بلکې د سویپر په ذریعه یې ورته د اکسیجن لګولو کوشش کړی دی. په حق ستړي مریض وی خپل فریاد خیبر نیوز ته داسې بیان کړی دی. کرونا ټیسټ چې کله پازیټیو راغی نو په دویمه ورځ باندې هغه موږ هسپتال ته شفټ کړو او شفټ کېدو نه پس کومه شپه چې هغه هلته تېره کړه نو ډېره په تکلیف یې تېره کړې وه او ټوله شپه مې چغې وهلې دي. هېڅوک رانه خواله نه دي راغلي. ډاکټر عدنان پکې ډیوټي ده په دغې آیسولیشن واډ کې. بیا زه چې واپس لاړم ډاکټر ته مې وویل ډاکټر عدنان ته نو الټا هغو زما سره ریزنینګ وکړو بلکې په دې الفاظ یې راته وویل چې زه ستا مریض ته سر ته نشم کېناستی او اکسیجن کم پایپ چې و هغه ترې ختلی و. نو بیا پسې زه ورغلم چې ورغلم نو دو په هغه ټیم کې ماسپښین ټیم کې ورله سویپر ولېږو. نو د سویپر د پیشنټ سره څه کار دی؟ کیر کول چې دی دا خو د ډاکټر کار دی، د نرس کار دی.